دغه یو بل له خدمت کوم په موټرو کې په جوارو کې کله 100 روپۍ راکوي کله 1.5 سل کله کمې شرمانه شي وته قدرمند الله حاضر په سرګاوا دي چې کله رالو د دې کاکې د پرتګ مولد نو ماته بچو بدل کا زوګ وي زمون پلار د موږ لار ځاکلي زمون پلار ونی دینو بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام د یتیم واسر اعظم تاسو د اخلاص خادم الیاس سهارا قدرمند راغلی شانګلې ته په شانګله کې اچر دی او د پیرجان مرحوم پکور کې ناسیو پیرجان مرحوم کم چې سلور بچیانې تی پاتې شوی دی او دا یو کاکی پاتې شوی دی هغه خورای را سره هم ناستره اول خو مو پکور کې د ډېر وخت پورې کیمرا ګرځول چې رقم زی بداسي موضوع وی چې پاغه کې موږ ریکارډینګ کو خو په سزاینو کې نور په سزاینو کې تیارا سزاینو کې سورې خود ناستي مقصد د بچانو आवाज دنیا ته شریکولې چې کوم حالات مې د کورو قتل ته بچانو مې وکتل نو دوه درې ځله مې ورته دا وینا د پروګرام ریکارډینګ نه مخکې وکړه چې کله کې خې جامې ویني تاسو واغوندئ ولې کوم حالات چې زه وینم نو ماته نه ښکارېږي چې داسې جامو داسې پیزارو کې ژوند تېرېږي ماته نه ښکارېږي چې ټول بچیان داسې ژوند کوي یتیم آواز ډېر زیات پروګرامونه موږ ریکارډ کړل خو دلته کې حالات ډېر زیات سخت خورای نه مې یو تپوس وکړو د ریکارډینګ نه مخکې چې خورای که چېرې تاسو ته موږ بټخېله کې ځای درکو کور دله درکو تاسو راتلل غواړئ وی او بالکل درځو نو ما ورته تا سره خو لوریانې دي یوازې ژوند به څنګه کوئ تاسو سره به څوک وي وی دلته هم په دې غرونو کې د الله په اسره هلته به هم ناست یو خو کم از کم دومره به وي چې چېرته اوبه خو به راته نږدې وي چېرته رزق خو به نږدې وي چېرته چاله به کار بېګار خو وکړم بهرحال خبرې خو ډېرې زیاتې دي خو اورو به یې د دې خورۍ د بچیانو د خولې د دوی نه یو څه پوښتنې کوو د دوی د ژوند په اړه نور حالات به تاسو کتلي وي که پیزار دی هغه هم نیم دي که لمنې دی هغه هم نیمې دي که لوبټې دی هغه هم نیمې دي او چې په دې جامو او په پیزارو ته وګورو نو ژوند ټول داسې دی هر ضرورت پورې څه نه څه ګوټ نیمګړتیا ده د هر یو ضرورت څه نه څه ګوټ نیمګړی دی او همدقسې دا ټول ژوند دی دلته کې خو ژوند شته خو د انسان د زندګۍ د تیرولو دپاره هر هغه څیز نشته کوم چې زمونږ او ستاسو بنیادي ضرورتونه وي راځو دی خورئ له بچیانو ډېرې اوښکې او ډېرې سلګۍ به تاسو ګورئ خو د خورئ نه اورو چې دوی څه وایي خورئ السلام علیکم وعلیکم السلام خورئ دا کومې خبرې چې مې وکړې واقعي داسې ده داسې سخت ژوند تېرېږي په بچو مې پردۍ مزدوري وکړو چې راشو بچې مې انګېوالې اوبو ځي په ژړا ژړېږي څه مزدوري کوي خورئ دې غره کې مزدوري یا چاله واښه راوځي یا جوار راوځي یا مټرو کې خدمت کړی بچی مې ناجوړه شي بس کور کې ورته جاړېږم یا مې ولې سپیر کوي ورکوي یا چانته مې ګولۍ راوړي نن سبا به څه کې دي اړیکې خورئ دغه یو بل له خدمت کوم په موټرو کې په جوارو کې نن هم اوس جوارو دوه پیرې وینا وکړه وي تا قرض پیسې اخیستې دي ته جوارو نه راځې ما وایي نن مېلمانه دي سبا درځم نن د چا سره جوارو لتلی هغوی دپسې بیا هم جواب وکړو چې پیسې دې قرض اخیستې او دیاړی له رانهلې دیاړی له رانهلې څونه پیسې دې قرض اخیستې 100 روپۍ مې ته قرض اخیستې وي دا زوی مې بیمار دی اوس یې ته پریشن لیکل دی او څو دیاړې دې کټ کېږي خورئ 100 روپۍ راز کله 1.5 سل چې ډېر کار وکړو 1.5 سل چې لږ کار وکړو 100 روپۍ دغه کي چېرته یا زما د ماشومانو له ډوډۍ راکړي یا چې تنګولی راکړي ژوند ډېر په سخته باندې زما په بچو برداشت شو څوک په چاړه نه خوږوي زما په بچو څوک رحم نه کوي زکات دلته څوک نه ورکوي په یتیمانانو وړه څوک نه خوږوي دنیا کې څومره ډېر غم دی زما غم ته خو په کال کې ختمېږي نه خورئ د ماشوم بیماري څه ده او بیا به اپریشن له څه کوي خو به تاسو خوړلي هغه پیسې
ما وی به ګرځم چانده به وکړم خپل زوی دپاره یو وړوکی دی سرتورنې جنکۍ دی چې د ځای پیرود دی په ځای روک نه شي علاج ورته په مخه کوم یو سرکاري هسپتال ته ځم په ژړا او ته جړېږم میم زما یو زوی دی دله علاج سرکاري وکړي څوک دوايانې ورکړي څوک نه ورکړي د څه بیماري ده خورئ د خېټه پړسېږي وایي خېټه کې به څه مسله وي چې پرېشن به ولکوم وایي تاسو ما ته ووایئ څه مسله ده غږ یې نه کوم پیسې پې څونه راځي پیسې مې د یو نه راغستې د بل نه راغستې دغه 10,000 روپۍ مې دلته کې راغستې د یو بل نه 10,000 روپۍ راباندې دي د دوکان دي د دې خرچې د دې ګرانې خرچې دي په کال کې څونه ورځې دلته دیاړي خورئ دا واورې خو چوشي بیا خو 2-3 میاشتې خو لاره بندوي بیا که نه چې د یو نه د جوارو روړ راوړې د بل نه واړو خولې پخېږي اوس چې موږ لاړ شو نن به دیاړی له ځې خورئ که سبا به ځئ اوس خو ما ویل دي مې مېلمانه دي مې سبا به درځو وي دغسې وکړه خو زموږ قرضه ادا کړم یا دا به شي مې زه چېرته ځم نه زه تاسو له دیاړي به کوم دا به ختمومه نن خو دیاړي کېږي سل یو نیم سل وشي دا اوس میاشت نیمه بعد واورې شروع کېږي بیا کم از کم 3 میاشتې دلته واوره پرته وي لارې بند دي دیاړي نه وي فصل نه وي کټایي نه وي مټر هېڅ هم نه وي بیا په هغې کې څه کوئ خورئ د یو نه جوارو دانې غوښتلې د بل نه هغه وړه کړي هغه دقسې پراته وي دغه شانې لږ لږ دا واړه پخوي دیو بار بار راځي ما ته جړېږي مورې ګولې نشتې زموږ خولې جوارو پخې کړي زه چې ډېره ساړو به شم کوټې ته دې وخېږم چاکره دې پټه شم واړه خوشي پرېږدم ډېر مجبوران لاچاره هم دي حصو کې هم درد نشته پلار یې ژوندی ولا ته ګزاره کوي د ځانه به تله چېرته نش نیمګړې به یې کوله راتله به اوس هېڅ هم نشته دی وایي چې زموږ پلار وایي نو موږ به ویل داسې خاورې زه یم زه ستاسو پلار یم زه ګرځم زه مزدوري کوم ولې خوند نه کوي تاسو ولې داسې خاورې دی ګرځئ دا بچیان د سره ځي خورئ دیاړی دا 2 جنکۍ را سره ځي دا غټه نه ځي که غټه وځي خلک خبرې کوي دا خپله پېغله لور ګرځي دا جنکۍ را سره ځي یا بارونه یې ژړل وي مورې زموږ لاسونه پولۍ شولي وي د خلکو غم لیدو خپل غم مې هېر کړو کاشه یې وایي مټر ته خاوره مرله دغه سخته ده زما بچي تېری که زه نه جوړ یم دیو ما ته جړېږي وایي مورې ته نه جوړ یم موږ به چاله کار لاړ شو تاله پیسې راوړو موږ تا د ویله بوزه زه یم تاسو جنکۍ خلک خاندي تاسو به نه ځئ دیو لاړ شي چانه ګولۍ راوړي زه وخورم زما ګزاره وشي بیا دغه پردو مزدور ولګم تاسو نوم دی بچو عذرا عذرا څنګه ښه یې سبا څه خفه یې بچو خپل پلار ستا یادېږي څونه وخت یې د مرګ وشو موږ نه دی لیدلی تا نه دی لیدلی نه تا نه دی لیدلی بچو ته 9 کاله وشو د مرګ نه بیا ته څه پسې جاړې نه ډوډۍ شته نه دغه د پردو کارونه لاړ ستړي لاړ شو لرې وځي او هلته لاړ شو او ستړي دي بیا لاړ شو موږ څوک وایي زموږ پلار دی موږ له هر څه اخلي زموږ پلار ونیږدي نو چې هغه وایي چې زموږ پلار دی موږ له څه راوړي تاسو ته څه وایي بچو بیا موږ له جوړې هر څه راوړي تا جوړې نشته نه زموږ نږدې تو سکول وایي څوم کې 2م کې स्कूल के आने पूरी भी हुई सासू भाई जा रहा जामी नहीं दी स्कूल जामो दला संबिया रो छड़ी स्कूल ले जामो दला समरा छड़ी नोला इन डोडे इंदा शांति हो गई जमारो ते वो सेपरेशन मिली ना भाई इलाज भी हो गया
تم د مور سره ځای کشی وایې ګوډ ورسره کې مټرو د جوارو خدمت کې چا لاس پولی شوي دي ته د لاس داسې که بچې کیمرې ته مخامخ که اصله تلې مور سره ماټر خاوره قدرمند الله حاضر په سرګوا دی چې کله رالو د دې کاکۍ د پرتګ مولد نو ما ورته بچو بدل کا مې بل واغونده وای بل نشته اوس خو د دې او د دې ایمان او د دې اسلام خو ما چې ورته کومه خبره وکړه نو مې بچو دا صحیح نه دی وی بل نشته بهرحال دا کیدی شي چې کیدی شي یا بل وي یا به نه وي خو د پیزارو چې کم حالات دی نو دا د دې خبرې ثبوت دی چې بل پیزار نشته دای په تارونو ګنډلي دا داسې که داسې د بل پیزار وګورو د دې حالات داسې د دې کاکۍ د خپو دا بوټان که وګورو دا اوس واورې شروع کېږي داسې د هغې کاکۍ دې جامو باندې نظر وکړو داسې په دې جامو باندې نظر وکړو کم ډېر نیازبین ماشوم دی د دو په دې کپړو باندې نظر وکړو نو ژوند ډېر زیات سخت دی چپ شه بچو چپ سکول جامې هر څه به وشي ښه شاباس چپ چپ د کاکۍ لاس تاسو ګورئ دا وخت په کیمره کې یقین وکړه دا کم دا ځایونه چې وي که نه او د دې ډېرې کشۍ د بیلچۍ سره تاسو ته به ښکارېږي هم د وینا به پکې څه ضرورت نه وي چې دا پوستکې تی مکمل څو پیرې تللي دي او د دې ځګونو نه کاڼې جوړ شوي دي دا هغه لاس نه دي کم چې د بچیانو لاس وي کم چې پاغونده بچیان وي کتاب په لاس کې خوند کوي قلم سره خوند کوي دې لاسونو کې کشو بیلچو خپل ځایونه جوړ کړي دي دې کې د قلم ځای نشته بلکې د کشۍ هغه ښکاره اثرات او هغه علامات پکې شته چې دې لاسونه ډېره زیاته کشۍ وتې ده دې لاسو کې ډېر زیات د بیلچای کار شوی دی او دې لاسو په دې علاقه کې ډېرې زیاتې ځمکې هوارې کړي دي ځکه خو د لاس هغه پسته ځایونه د هغې نه هم کلک کاڼې جوړ شوي دي دومره سخت لاسونه چې کمرونه مسافر زموږ د بلاکو مزدورۍ کوي او هغه لاسونه سخت شي هم هغسې لاس دي بچې څه کار د مور سره کوي کله جوار ریبو کله ټماټر کار کوو کله کاشۍ وو کله پشکالو ریبو تعلیم دی اړې درکوي کله 100 روپۍ راکوي کله 1.5 سل کله کم داسې ورځ چې پکې راشي بچو کومه ورځ دیاړي نه تاسو ټول کور یا هفته نیمه پکې چوټي راشي او کار نه نو بیا خوشحاله یې که خفه یې موږ ناست یو پیسې نه ډوډۍ نه ګوری نه څه نه یو طرف ته خو به دا سوچ هم کوئ چې کار یې خو دیاړي به راشي کور ته اوړه به راشي چېرته کیلو نیم دال به راشي خو که کار نه وجود به هم لږ دمی نو کم سوال کوئ بچو د خدای نه موږ د خدای نه د دامې سوال کوو د ښکلې جامې د پایزار د خپل موږ بلې مور د دامې سوال کوو موږ مور چې بېګۍ راشي ژاړي دي ستړي ستومه دی قدرمندو ډېرې زیاتې اوښکې او ډېرې سلګۍ به مو لیدلې دلته دا ژوند ډېر زیات محتاج دی بچیان داسې محتاج دي چې ځان له یو طرف ته هم سوال نشي غوښتی د رب نه که یو طرف ته وایي چې کار میلاو شي نو وجود ستړی وي او که بل طرف ته کار نه وي نو کور کې رزق نه وي یو دوه کې حیران بچیان د شنګلې دا چر په دې غرونو کې چې نه چم شته نه ګاونډ شته نه داسې د ورکړې والا خلک شته چې په 100 روپۍ دیاړي کېږي هلته به څونه سهولتونه وي چې په 100 روپۍ باندې له لاسو پوستکي د کشۍ په لاس کې پورې پاتې کېږي هلته به څومره اخلاص وي بچو ته څه وې په خپل ژوند په اړه زموږ پلار چې مړ دی موږ څه خوشحالي نه ده لیدل چې د جوارو ټایم یې جوار لیدي چې د ماټرو ټایم یې ماټرو خاوره اړو چې ماټرو بیا شو کوم نو بیا په دیاړۍ باندې ماټر شو کوم موږ څه خوشحالي نه ده لیدلې چې چا که خادي د شرمه نه شي وتی او زموږ جامو پورې به خاندي زموږ پیزارو پورې به خاندي په دې علاقه کې په دې چم ګاونډ کې داسې ستا یادېږي چې تاسو کله اخرني واده له تللي د شرمه نه شي وتی زموږ جامو پورې به خاندي زموږ پیزارو پورې به خاندي ودونو دعوت راځي څوک ته وینا کوي د واده واده کوي خو مونږ نه ځو شرم چېرته دا کاکۍ لېږی چې په لوښه کې ته د وخت وریجې راوړه
کله پسې دا ورشي کله یې راوړي. کاکای خبر هم صحیح ده. نو په دې حالاتو کې به څوک واده له لاړ شي؟ په دې جامه کې په دې پایزار کې څوک واده له تللی شي؟ که یو انسان هر څونه الله تعالی غریب پیدا کړی، خو د هر یو انسان عزت په خپل ځای کې ډېر زیات دی. انسانان ټول یو شان دي، د دې ټولو عزت د دې ټولو احترام هم یو شان دی. او د داسې خلکو د مخه خو د دنیا آباده ده چې د دوی څوک خدمت وکړي او هغه خدمتګارانو له الله تعالی ژوند ورکړي چې دو مخ به وړاندې ویسي، د نورو خلکو سره خیر ښېګړه وکړي. او د هغه خلک وایي د داسې خلکو د کبله دنیا آباده ده چې کوم خلک د داسې خلکو خدمت کوي. او زویمه داسې نه ده، دا دنیا د دې خلکو د مخه آباده ده. ولې چې کم د دوی خلکو سره مرستې کېږي، نو دا خلک موږ له مقرره کوي چې یاره زموږ د دوی څخه خدمت وکړی شو. دا خلک تاسو له مقدر کوي چې تاسو د دوی خدمت وکړئ. خدا هم د رب یو امتحان دی. د چا خیرات زکات چمګاون ته رسي، داسې بچي ته رسي، داسې سرتوري خور ته رسي، کم مستحق ته رسي، او که نه په مخ لحاظ باندې هغې خلکو ته چې کم مستحق نه دي، دا فیصله یې په تاسو ده. خو زموږ یو اداره د اخلاص ویلفیر په نوم، په هغې کې ډېر داسې مسافر د وطن نه پناه، څنګه چې تاسو دلته د غرونو پناه یې، هغوی هم دغسې د وطن نه پناه دي، د ډېرو غرونو او ډېرو سمندرونو نه پناه دي. د کور کلي د ولس د غم د ښادۍ نه هغه خلک هم لرې دي. هغې مسافر ورونو د طرفه د هغې وطن دننه کم زموږ پاکستانیان د هغوی د طرفه داسې لکه غومته پیسې در کومه، په دې به دې بچیانو له وړه والې څه دال صابون څه نیمګړتیا دي، کاکیانو له پکې څه چپل واله. هغه مسافر صرف د دعا ارزومند دي. څه دعا ورته کوئ؟ زما د یتیمانانو بچو خیال ساتئ، ستاسو د خدای وساتي. د ټولو مسافرو د خدای ثواب وکړي. زموږ مسافر داسې خاورې دي تللی، او د ټولو مسافرو د خدای په ملک ثواب وکړي. د خیر خدای دې د داسې ورځې نه په نوم مسلمانه ساتي لکه زما د بچو دا ورځ چې ده. خبرمندو دا پروګرام د یتیم اواز پیرجان مرحوم بچیان به تاسو لیدلي وي. د دوی د ژوند ډېرې زیاتې سختې، ډېرې اوښکې او ډېرې زیاتې سلګۍ. دا سرې ویرې جامې د دې خبرې ګواهي کوي چې ژوند ډېر زیات نیمګړی دی. په دې امید سره دې بچیانو سره به خپلې ډېرې زیاتې خوشحالۍ شریکوو. زموږ سره اوسئ، د اخلاص سره اوسئ. اخلاص ډېر د بېوسو آواز دی. کیمرامین عبیدجان سره الیاس سهار الله ورکوي. اجازت د لوی الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.